پټې رشتې د درد ماښام پاتې تنها شوم ربا ماه تمام शिफा स्तालू पटा भाई खैर दे माँ माफ कई प्लीज माँ न दसे खफा मई وشما پاکستان ته راغلی دا دغه فون راغلی او مانه ستا فون نمبر او ایڈریس غوښتو دونه د کار خبره تاسو ماته دونه لیټ وکړه موري بشما د عمر کشر خور شفا ده او شفا د زما ملګری بشما ده او دای کشر رول روهیل اسی شفا ډېر ښکلې ده ماشاءالله او مام دا ویل غوستل جی زما خبره وره دوباره می ګوري هیر نه کی زرا ازا پوښ کنه زه تایرول شم زه غوسه هیڅ کوم تانه شي هیرولې دا غلط فهمي شوی دا زما د خور کور دی بیا کو تا ته زمانو غټه غلط فهمي شوی دا ځکه چې دا زما د رور کور دی او د دې مطلب چې ته د عمر بای خوري جی ماه تمام ماشاءالله څومره ښکلې ده هدیه کولې خو به د ماما په شان چې دا خوش فهمي رښتیا علیا راته ویلو چې د سمایر ښکلې شان اندرورم ده هندروري ده خولي شان مخکې به دی ویلو ما به داغه فوټو راوړیو چې کله وینو الټه به وي خکنه اما سمای سره ملاوي دوله دی بوزم نه که ستا با خبر شو نو قیامت په بسر راوالي اما جی تاسو وسی دا بانه بلا جوړه کړې ده او په سر مسوره کړې ده او هغه ته دومره غیر ضروري اهمیت ورکو چې اوس راته په سر خطرې دي او هغه وای کنه د خلکو باره کې چې چاته لږ زیات ملو شي نو هغه ځان انسان نه سبل سیس غني په مسوایا که ستا با اوریدل نو خیر دی نشته زما خوږی مورجانې د چا د یاره نشي رپی هغه کور نشته رښتیا ما نه خو هیر شوي وو نو بیا زو نه که ما د هغوی د حکم نه انکار وکړو هغه به ما د کور وباسي او په دې عمر کې ته هر څه زه نشم برداشت کولی اسې زما خوږی مورجان کله سوچ مو کړی دی دې باره کې نه خو سي چې زمون خوږ اباجان داسې ولې دی بچی څه چې په قسمت لیکلي هماغسې کېږي او که موږ غواړو لرې کولی نه شو ستا نیا ستا د ابا ماشومتوب کې وفات شوې وه هغه میرې مور پاللی و د ماشومتوب محرومو د هغه نه زدي جوړ کو او د دې عزت په وجه د پلار جیداد یې پرېښود او د کوره لاړو خپل ځان یې کامیاب کو خو طبیعت کې غرور راغی چې څه یې وکړ خپل یې وکړل چې څه یې ګټل خپل یې ګټل هغه څه وایې ورته تاسو سیلف میډ ستا پلار سیلف میډ دی نن پورې ستا ابا ستا تره ته پیغور ورکوي چې هغه ټول عمر د خپل پلار چاپلوسي کړې ده مهک تا څوک ده دا ستا کېدو والا انګور څنګه ده ښکلې ده که نه په دې کال کې دا اوومه جینۍ ده د چا باره کې چې ته دا وې ښه لومبو شپږو باره کې مې هم دا ویلو خو اما دا کنفرم ده ځکه چې اووم نمبر زما لکی نمبر دی واده خو به هم دې سره کومه بالکل ته خبرې که ستا با ته دا پته ولګېده چې دا ستا خوښه ده نو نه به یې مني اوفو خوږې مورجانې چې کله د کمره کې سا ډوبېږي نو موږ څه کوو کړکۍ دروازې کولو کوو مطلب دا چې رزیم د خپلې خوښې واده کوي که نه او ابا ته لګي چې جنۍ د هغې د خوښې ده موږ به هم داسې چکر وچلو اخر ستاسو ډېر انټلیجنټ دی اما د مهک فون بیا راغی هلو ها مهک او زه اوس کور ته راغلم ټیک ده دغه د بده مزه څه خبره ده یار ستاسو ملګری دومره خپل ده چې د چامپیونز لو ورتلی شي اسی په ما باندې د مینودو هیڅ فایده نشته ځکه چې زما د خپل خاوند سره ډیره مینه ده ټیک ده کته نه صحیح نو ستا د خاوند وړه خور شفا صحیح
السلام علیکم. وعلیکم سلام. څونه انتظار مې وکړو. بشما چېرته ده؟ بشما خپل سخرګنې کړه لاړه نو ما سوچو کو چې आवाज بلار شمه. ما څه غلطي خو نه کړه کنه. نه ښه دې وکړه. دا څنګه خبرې کوې ته؟ ما شفا وکړله ستا په انتظار وو. انتظار زبردست یار. کما ته پته و چې دوه ښکلې جنکۍ زما دومره زیات په انتظار دي کنه نو ډېر مخکې به راغلی وم. شرم وکړه. اوس خو داسې خبرې ما سره مه کوه. واده شوې یم زه. ښه سوري خو ما ته دا ووایه چې د واده شوې جنۍ زه ولې راغوستی یم. ټولې خبرې به همدلته کې. راځه ویم درته. راځه. بیا څه رضیا پاتې وی چې داغه پرمننت کسٹمر دی ارسلان افندي صاحب. دا غوی لور د مهک او که دا با جنې او فیملی خوښه شوه نو د تکي رشته د مهک سره وکي وا زمارو را سخه پلانینګ د کړي ستارو چرته فیل پلانینګ کړی دی. ابا ومنله وی منله یار هغوی خو د مهک کور ته تللی دي د رضی د واده کارت ورکول او په دې باندې به مهک وګوري او که چېرې د ابا مهک او د هغې فیملی خوښه نه شوه نو بیا دا خو کېدی نه شي. خدای دې وکړي چې همداسې زما وروره ګنې زما زړه خو وایي چې څه وایي ستا زړه دا چې ته به د ابا نه ډېر وال خورې ستا خو یار څه غلطه خو نه ویمه که د مهک په کور والا کې چا ابا ته دا ووایي چې ته په ټي وي کې کار کوې نو رضی شته که نه سنبال به کي او ته خپله خوله بنده ساته ژبه دې توره ده. وکو دومره توره وه که نه نو د سمر سره مې کېدن نه کېده. اوفو تصویر دې وکتو چرته یار پلار خو مې لکه قسم خوړلی دی چې زما ټول امیدونه او پسین له وکوي کله نه ورته لګیم چې تصویر راته وښایې خو زما خبره په ډډه نه لیږي. نو چا درته ویلو چې ځان دومره تابعدار ثابت کړي وروره تا په خپله ویلو که نه چې زه تصویر نه ګورم ستاسو خوښه زما خوښه اوس ټینګ شه. مرد نزار شفا ته چېرته روانه یې څه؟ او भाभी زه سمر دی کرا زما زینت خاله ویل چې لږه په وخت راشه. عمر بھائی ته ویلې دي ما. ښه نن یې کویدن ده ولې؟ نه نن خو کویدن نه ده. نن به د کویدنې نیټه ایږدي. اسې سمر خو تا ته ویلي نه دي چې د هغې کویدن کېدو واله ده او تا ته ګوره چې په دانګو روانه یې هغې کره. دا لا څنګه ملګرتیا ده ستاسو؟ भाभी په دې څه فرق پریوزي؟ او خیر فرق خو هېڅ نه پریوزي. ښه پلیز ته لږ دا هادیه سنباله که زه خو دې سمه تر پوزې راوستیم. راځه ښکته روهیل راغلی زه د هغه سره کینم خو دا کله راکم. تھینک یو. یا شفا ته یو کار ولې نه کې دا وده که نو ته ښکته راشه. روهیل بالکل زما د کشر رور په شان دی. ښه ته لږ به ورسره کښېنې نو ګپ شپ به مو لګوو. ټیک ده ښه صحیح ده. مرد نظر کو ریره مې ده څونه ښایسته ده. وای شفا م راتلو واله ده. کرانه شي نو هم فرق نه پرېوځي. څه؟ هیڅ نه ما سوچ کولو چې موږ دواړه زاړه دوستان یو او یو تصویر هم نشته یار. خفه شوم راځه چې تصویر وباسو. نه دې څه ضرورت دی روهیله دا ته څه د وړو خوی کې لګې څومره ښایسته ښکارو موږ یو ځای څه وشو پته ښه ونه لګېده زما تصویر جوړول. دا څه خبره نشته دی. هغه د شفا هم راله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. भाभी دا ډېره ژاړي. او د مور ژړګې راشه ماته. تاسو دواړه کینې زه چای راوړم. ولې تنګول کې ګوډې ها؟ څنګه تاسو؟ زه ښه یم. ولې ښکارئ تاسو؟ جی هسې تاسو همداسې سیریس یو که ما ته ګورئ نو سیریس شئ. هسې زه دومره بد خو نه یم. نه داسې څه خبره نشته. ها نو بیا راځئ چې کینو ګپ شپ ولګو. راځئ زه هغه भाभी سره کچن کې لګي چای پخوم. تاسو پلیز کینئ که نه زه راځم. ها هوري دلته کې نه وا سمیرا بچی لگا خوشه
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह ډیره ښکلې ده. ګوره بدن خو موږ ډیره په ډنګ ډونګ کوو. که ستاسو اجازت وي نو موږ د خوشحالۍ مټۍ خپل لور ورکو. जी जी څنګه ستاسو مرزي. ډیره مهرباني ډیره مهرباني. ډیر مبارک شي خوري. ستاسو ډیر ډیر مبارک شه. زویا د ټولو تصویران خو جوړ کا. میم دې ما سره بدتمیزي کوي. زه خو دې نه معذرت کولو لا راغلی میم زه رښتیا جنکې څنګه؟ معذرت لا راغلی ته امی هغه مهک خوښه شوه ستاسو؟ ماشاءالله ډیره ښه او ښایسته بچې ده. خوند به کوي ته کې سره. او اباجي ستاسو څه خیال دی؟ د څه باره کې؟ زه د مهک او د تکي باره کې تپوس کوم. د افندي صاحب فیملي څنګه ولګېده په تاسو؟ ښه خلک دي. جنۍ زما خوښه شوه، خو څرنګه چې د هغوی ناسته پاسته ده مهک بچې به زموږ خاندان کې ګزاره ونه کړي شي. اباجي کې دې چې ستاسو خبره ټیک وي، خو تاسو ته داسې نه ښکاري چې په لوبي ملاقات کې تاسو خپله فیصله ډېره ژر واوروله؟ راضي به که نه ستا واده لا کېدی شي او دوه ملاقاتونو کې زما فیصله بدله شي. فلحال ته دا خبرې هېرې کا. اوس خو به زما شعر بچې د واده زلمې جوړېږي. پرېږده چې په دې لږ خوشحاله شمه. سلیمې زما کونټې دې چېرته ایښې ده؟ سلیمې ته خبرې تکي مې په ټي وي کې کار کوي. او تا یو کمرشل کتلو چې پکې ډانس کوو. او واو هغه چاکلیټ والا کنه. بالکل. ما خو د کالج خپل ټولو ملګرو ته وایي چې تکي بای په ټي وي کې راځي. څومره زبردست ښکاري کنه. ماشاءالله زموږ تکي بای ډیر ښایسته ده. او کنه نالایقه، بې شرمه، بې حیا. اباجي مړه به دې کړم، مړه به دې کړم. سا به درنه وباسمه. څه خیال و د ده؟ څه خیال و ستا؟ زه به تا له هډوکې مات کړمه. خبیثه، نالایقه، هډوکې به مات کړم تا له. اباجي د تاسو دې ولې وخی؟ بس کې اباجي بس پاسه درته وایم. د مېلمنو مخکې دې دا څه تماشه جوړه کړه. داسې څه جرم وکړو تقي؟ تا سره د مېلمنو فکر دی او ستا د شهزاده په ټوله دنیا کې زه تماشه کړمه. خلک به څه وایي؟ د عبدالباقر لودي زوی ډرامو کې کارونه کوي. زره زره شوق په وجه د خپل خاندان په ناموس تور نشم لګولی. اباجي بس کې بس کې اباجي ګوري ټول خلک ګوري. تکي ته نه شابه پرېږده چې خلک یې وګوري. د چې څه کړي دي هغه زمانې هم کتلي دي. خبره وره وځه ته لاړ شه زما د کور نه او بیا دپاره په ژوند کې ما ته خپل شکل ونه ښیې ته. زما طرف نه آزاد یې ته. اوس ستا مرضي که په ډرامو کې ګډېږي یا ځان نه جوکر جوړی. زما دې سره هېڅ غرض نشته. ځه د دې ځای نه روک شه ته او په شا چې دې خو هم نه ګورې. وځه درته وایم ته، وځه درته وایم.
راځي ورشه ورپسې ودرېږئ په کولو غوږونو واورئ که آینده چا هم د ده بې حیا لپاره د کور دروازې کولو کړې نو هغه سره به زما هېڅ تعلق نه وي پوه شوې भाभी भाभी बस ये गई ओफ په خندا خندا مې خېټه کې دړ شو ستا سترګو کې اوښکې رالي تش په اورېدو دې دا حل دی مونږ خو هلته نو سوچو که چې زمونږ به څه حل شوي اسی دا شکل نه ډېر روان ښکاري زه تاسو ته وایم ده به د کس ته نه د مچو ګبین ته لاس ور اچولی وي دا خو د وړوکوالي خبرې دي اسې ګورې ډېر ښایسته شوی دی اوس پته نشته خو بس ما ته دومره پته چې زه هغه شکل ته ګورم که نه اوس به ما ته دا کیسه را یادېږي تو ګوره ته ته پته زموږ کالج کې یو خبره مشهوره وه چې کومې جنکۍ خاندي او په سترګو کې اوښکې راشي هغوی ته د ژوند ملګري د خوښۍ میلاوي ښه اسې ستا آیډیل څه دی مطلب دا چې تا به هم څه سوچ کړي د خپل ژوند ملګري باره کې نه بھابي ما خو څه پورې دا سوچ نه دی کړی دا خو کیدی نشي شفا هر جنۍ د خپل ښه لایف پارټنر دپاره سوچ ضرور کوي نو بس داسې پوه شي چې زه پکې بدله یم نو دا چې واوري نو روهیل خو به ډېر خوشحاله شي ولې هغه به ولې خوشحاله شي ځکه چې ما ته داسې لګي چې روهیل ته خوښه کړې جی بس ته امین اور بجاړای کنه وبوس کې تاسو دا والے وبوس کې زه اوبه نڅکم څوک دې زما د زوی تپوس وکړي چې هغه چېرته او کوم ځای دی ګوره مې پلیز اوس دا وخت نه دی د دې خبرو کولو که اوس خبره کوو نو خبره نور باندې دی شي تاسو ونه لرئ د چا باجي څه وویل چې د دې کور دروازې اوس تکي دپاره بندې دي او چا چې ما سره تعلق وساتو نو ابا به هغه سره هم تعلق ختم کړي راځئ پلیز دننه ځو ټول مېلمانه ناست دي زه ورته دا یو سپون کوم که نه تاسو راځئ راځئ زه دننه له هادیه دې سم لولا جی عمر پته نشته فون ولې نه اوچتئ آفس کې به بيزي بھابي ها چې فارغه شي نو پخپله به فون وکړي ښه واوره ته دلته کښېنه زه ستا سره یو خبره کوم ښه اوس چې موږ کومې خبرې وکړې هغې باره کې تاسو سوچ وکړو کومه خبره دغه چې ستا واده باره کې څه اراده ده اوه بھابي اوس زه سبق ویل غواړم بیا به واده سره ګورم سبق خو د واده نه پس هم ویلی شي ګوره شفا پلیز ته ما غلطه مه ګڼه ته بالکل زما د کشرې خور په شان یې بھابي ما ته پته ده بیا تا ته د دې خبرې احساس هم پکار دی چې عمر ستا ودولو لپاره ډېر فکرمند وي بھائی درته څه ویلي دي کله چې خویندې لوی شي که نه نو وروڼه په خپله خوله هېڅ نه وایي فکرونه بیا د هغوی په تندي ښکاري خو بھابي ګوره شفا عمر به دا خبره کله هم په خپله خوله رانولي خو زه خبر یم چې هغه ستا واده باره کې څومره فکرمند دي سپیشلی کله نه چې د سمر د واده اورېدلی دي هغه ته دا فکر لګېدلی چې ستا به څنګه کېږي نو دې کې د فکر کولو څه خبره ده زما واده به مو شي لیونی داسې خو به نه کېږي ګوره شفا په ژوند کې څه حاصلولو لپاره محنت کول پکاري او تا ته څه لګي د سمر رشته همداسې وشوه نو بیا څنګه وشوه سمر به کوشش کړې وي ځکه خو وشوه ګوره زه غواړم چې ته هم که نه د عمر رور دی لږ فکر کمولو لپاره څه وکړه څه مطلب زه څه وکړم ګوره د سمر واده په ورځو کې جوړ شو زه غواړم چې ته هم د ځان خیال ساته خلکو سره کښېنه پاسه هغوی سره خبرې اترې کوه چې تا هم څوک خوښه کړي خو بھابي زه خو ټولو سره ملاویږم کله ملاویږي پرون روهیل راغلی تا ورسره څه خبره وکړه سبا مې ورته ویله شفا
د حال تپوس پښتنه بدی کړي وا هغه په امریکا کې ژوند تیر کړي دي هغه الته څنګه اوسېده دا تپوس په یې کړو خبرې نه خبر اوسې کنه ګوره شفا ماته داسې لګي چې روهیل تا خوخی او که اختیار باندې وینو زم دا غواړم چې ستا واده د هغه سره وشي ته په خپل سوچو کې چې ستا په امریکا کې واده وشي نو څومره ښه او خپل ژوند به ایستا که چېرې ستا دغه سره همدغه شان دي اندازې نو هغه به وروسته شي ګوره شفا د ښه مستقبل دپاره خو څه نه څه کول پکاري څه سوچ کې ګوره ما د عمر سره هم په دې هکله خبره کړې وه د هغه خو روهیل خوښ شو هغوی ما ته وی چې زه تاسو سره هم خبره وکړم ته زما په خبره پوه شوې که نه عمر بھائی تاسو ته وویل باز نه یم خوښ دا ماته پته وه خو دومره نفرت به رانه کوي دا راته پته نه وه آیم سوري ما ته په نظر رانلی ته ټیکي تکی ته ستانه خو ډېره وینه روانه ده بس هله چې هسپتال ته دې ورسو آرام سره راځه ما خو ته نه ویلې دی تا دلته څه کول بس یو انجکشن ورته لګوم بیا کور ته بوتلی شي د پریشانۍ خبره خو نشته نه د پریشانۍ هیڅ خبره نشته بس د یو هفتې کمپلیټ بیډ ریسټ دی هغې نه پس به دې بالکل ټیک شي تھینک یو سو مچ سر یو آر ویلکم د الله شکر دی چې ته بچ وې که سماهر خبر شوه چې ما په ګاډي د هغې وروروالی نو به ما مړ کي ته ټیکې زه چې کور ته دې ورسوم طبیعت دې ټیک نه دی نه کور ته نه ځم دا خو نور هم ښه خبره ده راځه ما سره لاړ شه سماهر به دې په لیدو خوشحاله شي نه عمر بھائی تاسو لاړ شئ زه چېرته هم نه ځم خپل کور ته تلل نه غواړي زموږ کور ته په تلو رضا نه خیر خو دی ډېر خلک د کورونو نه بغیر ژوند تېروي ما ته هم د سر سوری میلو شي یعنې تا دا پخه اراده کړې چې سماهر ما ډېر ووهي لومبۍ غلطي دا چې د هغې رور مې په ګاډي ووو دویمه دا چې رور مې ولې په سړک پرېښودو یار پلیز ما سره لاړ شه چې د سماهر د غوسې نه مې بچ کړي زه ډاکټر نه د انجکشن تپوس کوم بیا به ما سره ځئ زه ټیک ته سمیره تھینک یو چې څنګه خبر میلو شي نو مهرباني به چې موږ ته اطلاع راکړي کور کې ټول پریشانه دي اوکې د خدای په امان څه وشو څه پته ولګېده زما د بچي نه سمیر وایي چې تکي نه میلاویږي خبر نیم چې کم ځای به زما بچي او په څه حال به اباجي م ښه دوکو ته دومره وړې خبرې زیاتولو څه ضرورت و د سبین د کور ته هم خبره ورسېده دا مې واوره خدای مکه که سبا پورې تکي رانغلې د جنج هم نشي تللی ته فون وکړه د سبین مور ته ووایه څوک باندې چاته فون نه کوي هر سبا هغه شان کېږي څنګه چې به کېدل ټیک ده بیا به زم نه ځم په جنج څوک ځي او که نه ځي و جنج به ضرور ځي
وا باجی داسې به څنګه جنجي زه خو د مور هیڅ نه بغیر مو نشته دی څنګه چې ما وی او ماغسې به کېږي جنج به په وخت ډېر په شان او شوکت سره ځي چې زمانې ته پته ولګي چې د عبدالباقر لودي د زوی جنج روان دی د تکي د غلطۍ سزا زه تاله نشم درکولی داسې خو هیڅ خبره نه ده د بشما سره ستا سره مې ښه دوستي ده ځکه بلنه درکوم خو ته ځان ته غټ هیرو وایې نو ګورې زموږ شفا هم د چا نه کمه نه ده دروازې له څوک راغل روهیله ته 2 منټه شفا سره خبرې وکړه زه راځم نه 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 بھابي زه څنګه وکم خبرې 2 منټه خبرې وکړه نه زه نه کوم سره خبرې شفا په 2 منټه خبرو کولو هیڅ نه کیږي فون نه بنه راوځي او تا به نه خوري اونې څه زه ګورم چې څوک دی والا هلو زه شفا خبرې کوم جی و مې پیژندې داسې ښکلی اواز د بل چا کېدیم نشي څنګه یې تاسو زه ښه یم ما نه تپوس نه کوي چې څنګه یم څنګه یې تاسو ډېر هینډسم نه نه زما مطلب دی چې تاسو څنګه یې ستاسو طبیعت څنګه دی که طبیعت مې ښه نه وي نو ستا غوندې ښکلې جینۍ سره په خبرو کولو باندې ښه شي جی هسې سمای راته ویل چې تاسو به د سوچ نه پس جواب راکوئ نه تاسو ټایم اخیستی شئ بس یوه خبر درته وکړم ما که یوه خبره راونیوله که نه نو بیا ګورئ زړونه پټوم د خلکو نه ښه زه فون एकदम بیا به چېرته خبرې وکړو ها ټیک ده آرام سره عمر اخر شي وی سدي او خو وایا کنه راځه زه درته وایم آرام سره راځه تکی سما یقین نه راځي چې ابا پتا لاس اوچت کو نه هغه چېرته لاس اوچت کړی دی د هغه کونټۍ راغله او په ما شروع شوه بیا ډېر په عزت او احترام ګیټ ته راوستم او ویې چې ګوره تکي خانه زمونږ وړوکی شانکور د دې قابل نه دی چې ستا په شان عظیم اداکار دی کې اوسي نو ته په موږ احسان وکړه او دې ځای نه لاړ شه نو رالمه خو تکی اوس لږ ساعت مخکې مونږ راغلو ته بیا سوالونه کې تنګولې بند کړه خوراک له ولې سره وړه نه عمر بھائی پلیز زه څه نه خورم زه تل غواړم ما پرېږدې چې ځمه ته به چپ شي او څومره چې ته خاموشه یې دومره ژر به دې زخمونه ټیک شي عمر بالکل ټیک وي تا ته دې ټایم د آرام ضرورت دی او کله پورې چې ته ټیک شوی نه زه به تا د دې ځای نه پرېږدم سماهر د دوی مخکې په ما ډېر احسانات دي زه خو په سړک بې یارو مددګار پروت وم ګوره زه دلته نه پاتې کېږم په خبره پوه شه پلیز ما پرېږده زه به خپل بندوبست وکړم ښه دا کوم بندوبست دی چې موږ ته هم پته ولګي کومې پورې چې ما ته پته ده د دومره مالداره نه چې هوټل ته ورشي او هلته اوسېدل شروع کړي بیا سوچ وکړو مهر بھائی میلمه خو یا د یوې ورځې یا د 2 ورځو زما هیڅ پته نشته چې د مستقل ځای بندوبست به کله کېږي سوچ وکړه وروره موږ درته وایو چې دلته به یې نو بس هم دلته به یې کم از کم زمانه نو د خپلې خور خبره ومنه بس ډېر بحث وشو چپچاپ دلته پروت اوسه د تا له یخني جوړو مروړم اوهو سماهر اوه ابا دومره په زور دیوالې زما عزت به دې ساتلی وی د میلمنو مخکې عمر ستا کپړې تھینک یو خبره اوره ما د تکي په باره کې تا سره څه خبره کول غوښتل وایا د ډېر وخت نه مې سوچ کوم چې خبره وکړم خو نه پوهېږم چې خبره شروع څنګه کړم سماهر ته ما سره په خبرو کولو کې دومره سوچ ولې کې ما ته اندازه ده چې ته څه ویل غواړې دا چې تکي به یو څو ورځې دلته بیا به لاړ شي
تا ته څنګه پته ولګېده؟ زه تا ښه پیژنم. خیر ته فکر مه کوه، تر څو چې تکي سم انتظام نشوي هغه دلته اوسېدی شي، ما ته هیڅ اعتراض نشته. عمر زه خبرم چې ستا په اعتراض نشته، خو ما دا سوچ کولو چې کو په شفا بد ولګېدو نو. سماهر تا ته یو خبره وکم، که ته هر څومره لویه شي خو څه خبرې ته د ماشومانو په شان کې. آخر شفا ته به ولې اعتراض وي چې تکي دلته د اوسېدو فیصله زما ده. بېشکه هغه ستا ورور دی، خو ما سره هم یو رشته ده که نه. زه منمه چې شفا ستا په باره کې بل قسمه خیالات لري، خو دا یوه خبره ده، میلمستیا زموږ په وینه کې شامله ده، هغې ته به هېڅ اعتراض نه وي. او ته پلیز په دې وړو دماغو دومره بوج ما چوه، کلم چې کې د کمکلو خبرې به کې. نه عمر ما خو هسې خبره کوله، ما ته څه پته وه چې ته به پې خفه شي. خو ته سیریه شوې ما ته سره ټوکې کولې. ډېر ورانې ته ښه اوس بس هم کې رشته ختمه شوه، زه سمړه خو نه شومه چې تاسو دومره زیات خفه یې. دا ته څنګه خبرې کوې سمر؟ داسې مه وایه بچي. که رشته یې ختموله نو ختمه کړې به وې، داسې خبرې خو به نه کولې که نه. ته وګوره نه واده کړې چې نه یې راله تله کڼه کړه، لعنت دې وي په دوی. ما هم دا سوچ کولو چې دا خبره خوره چا کړه. د سمیر مور راته وی چې شفا نومې جینۍ د سمیر دوسته کړې ده. شفا؟ جی شفا. او سمر ته به شفا سره نه ملاویږي. خو امي ولې؟ بس اومې وې که نه شفا سره به نه ملاویږي. او تاسو هم د سمیر پلار له لاړ شئ، خو خبره ورسره وکړئ، رشته کوم ختموله نو ختمه کړې به م وې. داسې د هلک مور له دلته چغې سورې وال نه و پکار، عزت هم څه څیز وي. آو خبره خو به ضرور کومه، اخر هغوی راغلي و رشتې لا مونږ خو نه ورغلي. زه ورځمه. خبره واورئ، ښه ډېرې بې عزته کې په نرم انداز ورسره خبره ونه کې. ته فکر مه کوه. بابا امي اوس د هغوی سره د خبرو کولو څه فایده؟ څه چې کېدل هغه خو شو، او څه چې تاسو د شفا باره کې ووایئ داسې هېڅ هم نشته. او تاسو دا ډېره ښه پته ده چې هغه زما نه کلوم نه سوځي. د کله نه ملاسته پاسه تیار شي. امی په مام د تکینه بغیر وردا هر څه بالکل خنه لګي. خدا بعد از نه ہوتا سو خبر یې کنه ته سحر راشي د جنگ په تیارو کې لګیا دی. ته جنج بوزا زنه زما نه همي پلیز تاسې موایې پاسې پلیز زما د خاطره. تو ستا پلار همیشه عزت کوي، همیشه. اوس به تاسو ما سره عزت کوئ. تکی دا څه کې؟ هیڅ نه، بس کور نه بهر ځم. د کور نه بهر؟ زه تا د دې کمرې نه بهر نه پرېږدم. شابه فوراً سمله دلته. څومره وخت به دې کمره کې کېدم؟ بهر ځم. زه سوچ کوم چې څه به کومه مخکې. تکی
صرف د 2 ورځو خبره ده که په یو ځای پاتې شي او آرام وکړي نو ستا صحت ته به هیڅ نقصان نه رسي او چې د سوچ خبره ده نو هغه خو ته په ملاسته هم کولی شي او پاتې شو د کور نه بهر وتلو خبره چې کله بالکل روغ رمټ شي که نه نو بیا لاړ شه زه به دې نه ایساروم اوفو یار پرونه په دې کمره کې بند یم کلاو فضا کې مې ساته خو پرېږده څه دې ومې ما وانهریدل دا سوپ اوس که یخ به شي پته نشته چې کور کې به څه رواني جنج خو به هم تللی ضروري خو نه ده دا جړونکي مخ ته سم کا زه شفا به مارکیټ ته ځو که څه دې پکاري نو ووایه ښه پلیز سوپ اوس کته کی भाभी असि तاسو ډیر غلط وکړل زما خبرې به مو سره نه کولې په فون اوفو ما وی چې ته به ورسره خبره وکړې نو تا ته به اندازه وشي چې هغه څه قسمه انسان دی او اسې په ایمان یې ویم چې زه دا نه غواړم چې دومره ښه رشته هم د لاسه وځي اوف یار भाभी یو خو تاسو خپل شوق په چکر کې زما خانه خرابوي نه پوهیدم چې څه خبرې ورسره وکم په شروع کې هم داسې بیا چې ته د هغه سره په مزه مزه خبرې کول شروع کړې که نه نو ټاپک به پخپله پیدا شي تاسو ډیره خبر یې او که نه ستا څه خیال دی د عمر سره زما واده څنګه شوی ها خو भाभी ما ته دا خبره صحیح نه ښکاري کومه خبره همدا روهیل سره خبرې کول که عمر भाई خبر شونو شفا ما خو درته ویلي وو کنه چې ما د عمر سره خبره کړې ده भाई څه وویل د هغه خو روهیل ډېر خوښ شوی دی خو چې کله پورې ته پخپله څه کوشش ونه کړې نو هېڅ هم نشي کېدی نه پوهېږم چې څه وکړم هسې ما ته داسې ښکاري چې روهیل په تا ډېر ښه لګېدلی دی ها نه خو داسې خو څه نشته ته بیا ووایه تا څه ووایې भाभी راځه چې ځو مالا کال نه دی چتول پکار ګوره شفا په ژوند کې څه حاصلولو لپاره مهنت کول پکاري د ښه مستقبل لپاره خو څه نه څه کول پکاري हेलो وای چې مینه دې پرېشای نو خدای به هم درته ملاو شي تاسو به خامخا سماهر भाभी له کال کړی کنه هغه خو د شوی دا دی وجه تاسو کال وکړو کنه زه کمال دی یار دومره زر دې هېر کړم ما ته نه وه پته چې الله تعالی کالج نه کوله دومره کم یاداشت ورکړی دی تاسو ډېر خوش طبیعت یې کنه نه ماته بالکل اندازه نه زه تاسو سره وروسته خبرې کوم څه مو پکار وو جی هغه زه اکچولی اوبه پسې راغلی وم اوبه فریج نه ماه تمام دا څه وې ته چې هغه سره زما څه تصویران دي او هغه په فوټوشاپ کې عمر भाई ته به ولېږي اسې سبا خو یقین نه راسي
هیل تاسې څنګه کولی شي دومره غوسه خو مه کوه او زه دا منم چې ما د هغې تصویرونه هم تا ته درلیږلي او هلو سمایر دا بار راشه زه تا سره خبره کوم پکې د تا سره هېڅ خبره نه کول غواړم ټیک ده مه وایه ماته زه به عمر بای ته ویم چې ستا ټولې خبرې ما په خپله اورېدلې دي بیا هغه پوه شه او ته زه به منکره شم عمر به ستا په خبرو کله هم یقین ونه کي د هغه ما سره ډېره مینه ده هغه به یقین کوي خو ته به زما مدد ولې کې ځکه چې مین شوم پتا کله نه چې مې لیدلې هغه ورځ نه ماه تمام